اساسي سبب محمد رسول الله دلته ښودلی دی. او بیا ورته دا وفرمیل ناشنا خبره ورته وکړه ولتحسن خلقک، او ورته وفرمیل د خپل اخلاق د برابر که چې کله په سفر باندې ځي د خلکو سره ښایسته اخلاق کوه. ولتحسن معنی دا ده اخلاق برابر کا، ښایسته یې کا. نو ګویا کې چې دا بل سبب شو د آخرې خاتمې د ښایسته کېدو لپاره چې د کم سړي اخلاق برابري، مینه پکې، محبت پکې، الله رب العالمین به دې انسان د آخره خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي. دا اسباب موږ ته محمد رسول الله ښودلي دي صلی الله علیه وسلم، زموږ د ګټې لپاره موږ ته ښودلي دي. الله دې موږ او تاسو ته دا مسلې هغه را نصیب کړي. بل نبی صلی الله علیه وسلم په استقامت باندې دا وصیت کړی دی او دا ویلي چې تاسو استقامت وکړئ او په دې دین باندې تر اخره پورې پاتې شئ. حدیث مبارکه کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، ناشنا حدیث دی، و استقیمو ای خلکو تاسو مضبوط ودرېږئ، د رب العالمین په دې دین باندې مضبوط ودرېږئ. ولن تحسو، او ای خلکو ولن تحسو دو مقصد دی. یو خو د الله پیغمبر و چې ای خلکو تاسو په دې دین باندې تر مرګه پورې کلک شئ، او دویم ولم تحسو هیڅ چیرې تاسو طاقت نه لرئ. څه نه لرئ؟ هیڅ چیرې تاسو طاقت نه لرئ. واعلموا او په دې خبره باندې پوه شئ چې ان خیر دینکم الصلاة، ګوره غوره دین چې دی ستاسو په دینونو کې ګوره هغه مونځ دی. د مانځه حفاظت کوئ، مونځ کوئ، د مانځه پابندي کوئ. او بیا ورته وفرمیل ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، په دې اوداسه باندې حفاظت نه کوي مګر مؤمن انسان. چې کوم سړی مؤمن وي نو هغه په اوداسه باندې ګرځي، هغه کې بعد استقامت ماده هغه موجوده وي. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې غوره دین ستاسو مونځ دی. راځئ چې نن موږ او تاسو د خپل ځانونه وتلو په دې حدیث باندې چې آیا موږ کې د مانځه پابندي شته او که را پکې نشته دی، او دا کومه خبره چې موږ کوو دا موږ عملي کوو که هسې دروغ ویو. دا یوه خبره راته کوم، د مانځه په وجه باندې الله رب العالمین د انسان آخره خاتمه دا په ایمان باندې هغه تماموي چې کوم سړی د مانځه پابندي کوي. او چې کوم سړی د مانځه پابندي نه کوي نو یاد ساتئ ګوره تخرج روحه بغیر الایمان، کله چې د انسان نه روح وځي نو دا په غیر د ایمان نه وځي. ځکه کوم سړی کې چې ایمان موجود وي هغه مونځ نه پرېږدي، مونځ په پابندۍ سره کوي، الله سره خپل تعلقات قایم ساتي، خپل تعلقات رب العالمین سره نه خرابوي. دا نن زمونږ او ستاسو د منځونو حال دی، دا نن زمونږ او ستاسو دینداري ده، دا نن زمونږ او ستاسو مشري ده، او دا زمونږ او ستاسو ایمان دی. نو ګویا کې په آخرې خاتمې ښایست غواړئ، د منځ معنا زده کوئ، د منځ الفاظ زده کوئ، رکوع قیام سجده برابره کوئ، او د رب العالمین سره تعلقات قایم کوئ. ګنې قسم په الله چې بې ایمانه به د دې دنیا نه لاړ شئ. ګوره دا داسې وړه خبره نه ده، خلکو ته خو هسې ګپ شپ معلومیږي، ګپ شپ نه دی. ګوره د دې په وجه باندې الله د انسان آخره خاتمه ښایسته کوي. او بل سبب د آخرې خاتمې د ښایسته کېدو د حدیث کې دا ذکر شو چې ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، کم سړی چې همیشه لپاره په اوداسه باندې ګرځي دا مؤمن دی، او د مؤمن انسان آخره خاتمه الله رب العالمین ښایسته کوي. نو باید چې سړی په غیر د اوداسه نه ټیم تیر نه کړي، ځکه دې کې د مرګ فتم هغه نه لګېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره ماهر ډاکټر دی، الله رب العالمین موږ او تاسو ته رالیږلی، او د هر مرض علاج یې ښودلی دی، خو موږ یې نه کوو. دا زموږ بدبختي د مؤمنانو. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته د یو زنانه تذکره هغه وشوه چې داسې یو زنانه د سنن ابي داود کې حدیث دی چې دا ټوله شپه الله رب العالمین ته ولاړی او منځونه کوي، عبادتونه کوي، تلاوتونه کوي، او دا بیخي وده کېږي نه. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل وعلیکم بما تطیقون من العمل، و په تاسې باندې دومره عمل کول دا لازم دی چې څومره ستاسو طاقت یې، څومره هغه ستاسو طاقت یې. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل فوالله قسم په الله لا يمل الله حتى تملوا، قسم په الله چې الله رب العالمین د دین نه ستړی کېږي چې تاسو له به اجر نه درکوي. الله رب العالمین د دې اجر درکولو نه ستړی کېږي حتی تملوا، تر دې چې تاسو به ستړي شئ او په ځای باندې به کښېنئ. مقصد دا دی چې عبادت کوه، دومره عبادت کوه چې څومره ستا په طاقت کې. داسې به هم نه کوې چې په یوه شپه باندې الله رب العالمین ته ودرېږې تر سهاره پورې ولاړې،
او بله شپه بیا سهار تر 10 بجو پورې ودی تر غرمې پورې او ځان ته وایي مؤمن مسلمان. نه نه، دومره عمل وکړه چې څومره ستا طاقت دي. د الله پیغمبر وایي لا یمل الله، الله رب العالمین د دې نه نه ستړی کېږي چې تاسو له به اجر درنکړي یا ستاسې د اجر درکول نه نه ستړی کېږي حتی تملو، تر دې چې تاسو به څه شئ، تاسو به ستړي شئ په دې باب کې. عائشه رضی الله عنها فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم ته خوښ عمل په عملونو کې هغه دا و. قالت وكان احب العمل الیه الذي يداوم عليه صاحبه وان قل. عائشه رضی الله عنها وی نبی صلی الله علیه وسلم ته خوښ عمل هغه و چې په هغې باندې به انسان عمل کوونکی و د همیشه دپاره، اگر که لږ به ولې نه و. د دې وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وان قل. حدیث ترمذی دی. د الله نبی فرمایي چې الله رب العالمین ته هغه عمل ډیر غوره دی چې هغه همیشه دپاره او لږي خو همیشه دپاره سړی وکړي. نو لږ عمل پکار دی مؤمنانو، خو همیشه دپاره کول پکار دی. داسې نه چې یوه ورځ یې کوي او بله ورځ یې بیا هغه پرېږدي، نو دې سره د انسان خاتمه خرابېږي او صحیح کېږي نه. الغرض نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې فرمایلی دي چې تاسو که دا غواړئ چې تاسې الله رب العالمین ته ورسېږئ نو په دې خپل کم عمل باندې همیشوالی کوئ او داسې عمل مه کوئ چې هغه ستاسو په طاقت کې نه وي، ستاسو په وس کې نه وي. بس دومره کوه چې ستا په طاقت کې خو همیشه دپاره یې کوه.